ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه نن تاسو ته د اپناین پارک اسلام آباد نه هرکلی وایم. ګرانو کتونکو ما سره چې نن کم شخصیت ولاړ دی ډېر به ښه پیژنې اکثرو تحریکونو کې خاص کر چې کوم د ډیموکراسي دپاره یا د چیف جسټس چې کوم تحریک شو د هغې دپاره چې څومره منډې ترړې په دې عمر کې او زه نن د دې نه په دې باندې به خبرو سره نه کوم چېرې په سیاست حوالې سره د دوی په صحت حوالې سره او اجازت ته چې چوته ووایم څونه عمر دی بالکل جی بالکل د منګه سره د سینیر بیروکراټ ته نه بلکې زه ته یو پښتون مشر په حیث باندې ګورم او ریدات خان صاحب چې کوم دی عمر یې د 15 کم سل کاله خواوشه بلکې د دې د پاسه دی که نه جي بیا پاسه یا صاحب زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې یاره دا راته ووایي چې د دې صحت راز مو څه دی؟ صحت راز دا دی دا د سکول د وختونه پلار مې چې دی نو هغه مونږ سره به څو کردلي مردلي کو او مونږ به ګرځېدلو بیا ټولو اخوا دېخوا که پاره چنار و هلته کې مونږ ګرځېدلو که مانسیره وه نو په غرونو کې ګرځېدلو نو دا د سکول خبره ده جي هغه دا عادت چې کوم دی دا هغه ورځ نه پیدا شوی دی او دغه چې دی اوس زه ډېر طبیعت مې ډېر ګبراو شي که چې په کم ورځ زه واک ونه کوم جي لکه دا تاسو د 10 کاله پوره تاسو واک که روزانه واک کوئ روزانه ښه هر څه چې ګرمي سردي طوفان باران هر څه چې خو زه واک لرو زما چې پکې بریک راشي جي اچھا واک ډېر ضروري دی جي واک ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی د ډېرو بیمارو علاج چې کوم دی هغه واک دی دا تاسو ته چا ویلي دي که نه پخپله مو پریکټس اوس به تاسو ته څوک وي خو پخپله مو پریکټس کړی پخپله مې کړی دی جي اوس ما ته یو څو کسان میلاو شو دې کې ینګ پیپل نو ما ورته ویم چې ګوره you go on walking walk کوئ باقاعده او زه خو هغوی ته یو بله خبره کوم صحت داسې وساته چې you should be able to walk to your grave ګوډ چې قبرستان ته ځې پخپلو خپو باندې په خپلو خپو دغه کې جنازه داسې نه په خپلو خپو روان شه دا ایډیل دی زما چې ستاسو د ما چې ستاسو کومه خبره ډېره زیاته خوښه ده هغه ستاسو مارولس میموري یاداشت انبیلیویبل لکه زمونږ د عمر او ستاسو د دې ریزن څه دی جي حسن خان دا چې دی د دې وجه دا واک دی دا واک ګرځېدل جي دا ډېره ضروري خبره ده بل یو هېڅ وجه نشته دی چې میموري زما بالکل ټیک ده منټلی بالکل زه ټیک یم مازغه مې بالکل ټیک ټاک کار کوي هر چا سره ډیبیټ لپاره زه هر وخت تیار یم پوه شولې که نه جي فزیکلی فټ یم ګرځېدی شم یو غنټه زه ګرځم او ماشاءالله خوراک ټیک ټاک کوم او د کېږم ډېر ښه ډېر ښه په دې عمر کې خو خوب نه ورځي وي 2 غنټې خوب کوم زه 2 غنټې ماشاءالله جي ماشاءالله او دا تاسو تقریبا مونږ ویلو چې 100 کاله عمر دی دا 15 کاله خو جي هغه ټایم کې سم سړی نه یېري که نه دا 15 کاله خو ریکارډډ دی 97 95 که نه بالکل داسې راته څه واقع ووایه که نه جي چې زمونږ دا بیا تاسو سره خو زما بله ما ورته نن واده کوو چې زه به تاسو سره ستاسو ژوند او دغه چې کوم دی د دې ریکارډینګ به کوو دا خو ډېره مهرباني ده زه خو دا وایم چې دا چې څوک دا ویورز دي هغوی ته پته نشته دی چې دا پاکستان څنګه جوړ شو چا جوړ کړ ولې جوړ کړ ګورنمنټ شو جي دا ولې وغورځېد بل ګورنمنټ ولې برته راغی شي دا ټولې کیسې پیسې ما کتلې دي اچھا نو زما خیال دی جي زما د ډیکټیټرانو هم کتلې دي ایوب خان مې هم کتلی دی ضیاء الحق مې هم کتلی دی دغه چې دی بټو صاحب هم تاسو کتلی خو سویلین خو دغه بټو صاحب مې ډېر ښه کتلی دی ډېر ښه کتلی دی کله به خپه شه رانه کله به بیا ما سره دغه ګپ شپ به لګاو ښه زمونږ د پښتنو یو عادت دی جي دا ضروري ده زمونږ یو کلچر دا دی چې سړی چې دی ستا ملګری چې په مصیبت کې راشي او ته د هغه نه کناره کش شي او ځان ته نه لرې کړې او هغه نه دغه کوې دا د پښتنو په کلچر کې شامله نه ده خبره مونږ دا دی چې په مصیبت کې نو هغه په مصیبت کې شه بټو صاحب چې په مصیبت کې بټو صاحب په مصیبت ته ایوب خان ول لته ورکړله او بار ته وباسه چې بار ته وباسه
اما دا اورېدلو چې تاسو په میټینګ کې ناست وئ چې ایوب خان صاحب چې اوس په چته نالو کې پروت دي شراب به څښلي بالکل بالکل چې شراب به څښي نو دغه چې ما ته پته ولګېدله چې نن هغه چې کوم دی و چې الطاف غورو چې هغه پرایم منسټر و دومره ډېر هغه ته نږدې و ایوب خان ته ما ته یې نن ول آرډر ورکړی دی مارچینګ آرډر ایوب دغه له بوټوله چې لاړ شي ما غلام شاه خان کابینټ سیکرټري و بیا پریزیډنټ شو ما ته مې دا خبره ده زه چې لاړ شو چې به ګورو ما ته وی چې سره دا یاره دا خو لیټ دی 10:30 بجې دی مې بوټو صاحب لپاره لیټ نه دی د چیزو ما ته وی سباله به ورشو مې سباره اټ ویل بی ټو لیټ الیکشن ریزلټ سره وته بالکل فری فیر امپارشل الیکشن و ریډ شرټ وګټو ریډ شرټ پرنګان ناستو ریډ شرټ وګټو جی 46 والا 1986 ها وګټو ها حکومت هم جوړ کو حکومت هم جوړ کړي حکومت هم جوړ کړ چې پاکستان جوړ شنو حکومت هم دا غوډه لاس لاړ هغه ورته چې خو انقلاب راغلی دی خدا انداز دا یو خبره زبره کوم دي بالکل دي صفه خبره فرست اولنې الیکشن په کې پی کې نه صرف په کې پی کې په ټول پاکستان کې ویسٹ پاکستان کې نه فیرو نه فری وو او نه امپارشل تاسو نه ځي بل دغه کوم ګوره یو خو په تاسو سره ز پروګرام شروع کوم ګوره ولی خان بابا سره تاسو ډیر خطا لکو لکه هغه بس تاسو کور ته راته تاسو سره ډیر تاسو سره بدیرو بیبي تاسو سره لکه دا یو ډیر د حواله سره خبر کو بټو صاحب سره تاسو تعلق شارټ انسر راته وي دا خلک وي د پښتانه چې کم دي د پنجابیانو تبا کړل د پنجابیانو تبا کړل وی دا د پنجاب د لاسو د مرکزی حکومت د لاسه شرط دی کې څومره حقیقت دی په دې باندې بنور خبرې ګوزه چې تاسو ټوله هیستوري کتلې ده تاسو خو په بیروکراسي کې دنه ناس وای کنه خبره ده بیروکراسي باندې او پالیټکس پاکستانی پالیټکس کنه چې پاکستان جوړ شو ډامینیټډ بای اول د لیاقت علي خان د مرګ نه مخکې یوپی نه انډیا نه چې کوم راغلو ماجر چې کوم راغلو انکلودینګ لیاقت علي خان د دوی ډامینیشن و سیول سروینټ آی سی ایس افیسر چې کوم یوپی والو هغه کراچۍ کې ډامینیټ کول دي بالکل جی دغه نه لیاقت علي خان مرګ نه پس اساسینیشن نه پس پنجابیانو اختیار واغسته غلام محمد ککې زئی پठान اف لاهور دی وہ پختون خو لگا پنجابی ہو ککې زئی او پنجابی پختون چیف جسٹس دغه منیر جسٹس منیر چې داغه د وجه نه جز جوډیشری تبا ککې زئی پختون خو منیرم ککې زئی پختون ککې زئی دوړو ککې زئی وکنه جی دوړو خپل کې فیصله کړل that brought them together نو مونږ خو دا پنجابیانو تبا کړو دا د سیټ سو پختون دا دوړو خو پنجابیانو خو ککې زئی پختون ککې زئی خدای دې ما یره د مونږ طرف ته خو ککې زئی څوک نشته دی دا لاهور کې دی سروانټ ورو ما ته یو ککې زئی ما دا دوړو ککې زئی دوی دې دوړو پاکستان تبا کړ نه په دې به ایکسپلین کو په دې به نور خبرې کو وس کوم دې خبره ډېر وګدو نه ځکه چې دا بخی چې مونږ زما په دې باندې بیا د فارم ډیټیل سره به خبره کو او هغه به زمونږ د اوس واده ده چې ان شاء الله روزانه به 15-20 منټ نیمه غنټه هم په دې باندې به خبر کو چې دا هیستوري مونږ لګ ریکارډ کو پدې